أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص کی تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کولا او باغی کی مقاماتو یو مقام بیان شو چې موسی علیہ السلام د فرعون کور ته په څه طریقه باندې رسېدلو هغه مخکې ذکر شو. د دې زینا دویم مقام ذکر کړي تر آیت نمبر 21 پورې او پدې کې دا خبر ذکر کړي کیف وصل موسی الی مدین ته موسی علیہ السلام څنګه رسیدلو. ولما بلغ اشده کلا چې ورسید ځوانۍ ته مضبوط والی ته. امام مجاهد وی د سلويختو کالو شو. واستوا برابر شو آتیناه حکما و علما ورکلی منگدلرا حکمن فیصلی و علما او فیو نبوت. امام قرطبی وی فهم نبوت مورک. وکذالک دارنگی نجزی المحسنین بدلور کونے کانولا ودخل المدینة علی حین غفلتین داخل شخارتا علاین غفلتین پا وقت غفلت کی غرموا خلق غافل وددی من آلیا دا اہل دا دینا فوجد فیها رجلین یقتتلان وی مندل پدی کی دوا سڑی یقتتلان چی جنگے کو. هازا من شیعته دا یو دا ڈلنو یعنی بنی اسرائیلیو. وهذا من عدوه او دا بل د دشمن د کورنۍ نو چاغا قبطیو فرعونیو. پس غاسو الذی پریاد کو د تاغا سړی من شیاتی چې د ډلې نو علی الذی په خلاف دغه سړی باندې من عدوه چې د دشمن د طرف نو. موسی علیہ السلام روان شو نو موسی علیہ السلام به ورته سویلی نو هغه به خلکګه فزولی کنا نو د کګي خله علاج خو بیا سو کی. نو موسی علیہ السلام به ویلی چې ګوره دا ظلم مکوا هغه ویلی ستاپ کې څه کار دی. نو موسی علیہ السلام ورته سوک راواچو سوک راواچو سړی صاحب خله کې نیولې وایسته ټوکړه پوکزو موسی سوک ورکا دتا موسی علیہ السلام فقضو علیه نو فیصله وشوا پد باندې یعنی مرش. قال اویل موسی علیہ السلام هازا من عمل الشیطان یو معنی دادا هازا من عمل الشیطان. مدارک وی چې هازا کې د قتل ته اشاره ده چې هازا من عمل الشیطان دا قتل کار د شیطانو. دا سړی چې مړ شو یادا دا چې هازا کې اشاره ده دې سړی ته او عمل په معنا د ژوند او لخر نو بیا به معنا دا شي هازا دا سړی چې من عمل شیطان د لخرو د شیطان نو چې فرعون دی کنه نو دا د فرعون لخرې دی. حدرایم قول لاره علامه علوسی وی چې هازا کی اشاره ده د جنگ ته چې دا جنگ اغا من عمل شیطان
دا چې کم دینو د کار د شیطان نو دا جنگ شیطانی عملو انه عدو مضل مبین یقینا دے دشمن دے او خطا کون کے اخکار دے قال اویل موسی علیہ السلام رب و رب می انی ظلمت نفسی یقینا ما کمی وکد ځان سرا ظلم په معنا د کمی سورۃ الکاف کی تیر شیو پاغفر لی ما باندې پردرا واچوا یعنی زما حالات فټکا نو پغفر لهون الله په پردا واچولا یقینا الله دې پردا چون کې مهربان الله د حالات فټکل چاته پتهونه لګیدلا بلار چې دا سوخ اعلی د قتل هم نه ده لکه مثال طور باندې کہ ماسٹر صاحب لکھلی دی چې موسی علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا نو دا سوخ اعلی د قتل نه ده چې ګری موسی علیہ السلام سوخ ورکو په سوخ سره سړی مړ کیږي ځکه سوخ کله کله سړی د ادب د پاره ور کوي نو موسی علیہ السلام خدا ادب د پاره سوخ ورکا اوس هغه په خله کې ثاني ولو چې د ورکه سوق جو هغه لتوک جو کار وران شو قال ول رب ورب مې بمانم تعالیا د دیو جنا چې تای نام کړه په ما باندې فلن اكونا ظهيرا للمجرمين زبان کې غم امدادي د مجرمانو بیا ود مجرم امداد نکوما پاس با فی المدینه خائفان او ګرځید پخار کی خائفن یریدون کې پخپل ځان باندې خائفن علی نفسی یترقبو چې انتظار کاو د الله د مدد چې الله به کله امداد کوي نصرت ربه وایذ الذی استنصره ناګانا غسړې استنصره بلامسی چې مدد غختلو د دنا فرونه یستسرخون دته چغي والی اپرونه ها خپل ډلې والا بن اسرائیلی چې دی نو هغه ورته بیا چې غوي وی و موسی علیہ السلام ما چې کوم دی نو سکا خلاص کا قال له موسی ولتا موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یای فرعونی ته ویل یای بن اسرائیلی ته چې یقینا ته جنگی ښکارای ته هم بل سکار دی نه د جنگ ور لړونه یرځي کې دی جنگی یای دی بل ته وی چې ته جنگونه کوي فلما ان ارادا کلا چې موسی علیہ السلام اراده وکړه ای ابتشا بالذی هو عدو لهما چې عملو کی پاغه سړی باندې چې هغه د دوی دشمن دی چې موسی علیہ السلام روان شو نو دلته دته مو چې ته کوم څه جنگي کنه ناغه جوړی دا ځل سما د سوق نمبر دی او د پرونی سوق زور خو لیدلو ناغه موسی جوړی نن ما وجنی پرون دی سړی وجلو نو د خپل ملګری نه حضرت موسی علیہ السلام ته مسله جوړه شو احد دیو جن علما ذکر کوي چې کله کله د بے غیرت سړی نه سړی ته مسله جوړیږي دلته دی بے غیرتو یادادا چې دی بن اسرائیلی بدسه ویلی چې موسی بیا مخلاص کړه د دې سړی نه نابل ته پته ولګیدل چې دا پرونم جوړي موسی دا قتل کړي دی هغه جګړه مګړه پریغو د ډایرک لاړې د فرعون دربار کې وی پرون خو سړی موسی وجلې دی او موسی علیہ السلام طبيعه تیارې وشو موسی علیہ السلام وته قال یا موسی ول دی اے موسی علیہ السلام تريدو آیا اراده لري ان تقتلنی چې تمړ کې مال را کما قتلتا نفسا بلامس لکه چې څنګه تا وجلو یو کس پرونو ان تريدو اراده نلري الا ان تكون جباران مگر دا چې ته شي جباران زور اور پسمکه کی وما تريدو او اراده نلري ان تكون من المصلحين چې شي د اصلاح کوونکو نه ته خروغ نه کې غسړی وجني وجاء رجل من اقصى المدينه راغه وسړی د لری د خارنا اخرها وابعدها د اخر او د لری نه راغه
ځکه غریب سړی دی. یاسین کې رجل رستو دی او دلته رجل مخکې کړی دی. وجه دا ده چې یو حفاظت هغه چې کوم دی نو د دین دی او بل د نفس د نبی دی. نو نفس د نبی مقدم دی په څه باندې؟ په حفاظت د دین باندې. نو دلته رجل ځکه مخکې کړی شهزاده راغی رامنډې والی ځکه چې دی سړی تلو هلته د فرعون په دربار کې رپورټ درج کړی دی چې پرونه قتل خو حضرت موسی کړی دی علیه السلام. هغه ځای نه نفري تیار شوه او ګاډی تیار شو او دارنګې چې په موسی علیه السلام باندې چاپه وه نو سړی د هغه ځای نه الله رب العالمین تیار کړه د هغه د کورنۍ نه. وی موسی تا باندې چاپه د وزه شابه. نو موسی علیه السلام ووته او مدین ته لاړه. دا مدین ته د تلو خبره ده. راغې سړی من اقصی المدینه د لرې د ښار نه چې رامنډې والی. قال وی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک ان الملأ یقینا مشران چې یأتمرون بک یو بل ته امر کوي بکا ستا خلاف چې دې څه کوي راونی سي. یا دادا یأتمرون بک مشورے کوي ستا باره کې لیقتلوکا چې مړ کی تعالی را فخرج انی لک من الناصحین یقینا زستا لپاره د خیر خواهانو نه یم. فخرج منا خائفا وته د هغې نه یریدونکې په خپل ځان باندې. یترقبو چې انتظار یې کو د الله د امداد. قال ویل رب و رب مې نجنی خلاص کی مال را من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه. درې مقام دی او په دې کې وایي چې موسی علیہ السلام مدین ته لاړ هلته زندگی سوا او دارنګې د شعیب علیہ السلام کور ته ورسېد. ولما توجه کله چې روان شو تلقا مدینه په طرف د مدین باندې. علما ذکر کوي چې حضرت موسی علیہ السلام بغیر د توخینا بغیر د سورلۍ نه روان شو او د مدین او د مصر په منځ کې 8 ورځې فاصله ده 8 ورځې سفر دی. قال ویل دو اسا قریب ده ربی چې رب زما ایادینی سوا السبیل او خیماتا برابر لار. ولما ورد ما مدینا کلا چې حاضر شو عبود مدین تا وجد علیه امت من الناس وی مندل پدی باندې یو ډله د خلکونه یسکون چې خړو بولې سارو لرا. خلک دی کوی دی او داغی نو برا او باسی ساروی او بکی. آخوا یو 2 زنانه دی آغی چې کم دینو ساروی را منع کئی. نو دی ورغی دی زنانه او تیوی چې څه چللی پکار خداوه چې تاسو له دی خلکو به مخکې دی سارو له ورکړی وی ځکه تاسو زنانه ذات یی خو تاسو ولې دلته کې ولاړی. نو هغې وی زمونږ وسم دومره نشته دی چې دا بو کو چته ګوزه دا به په ډیرو کسانو بازي وي په 10 کس به دا د دې کوی نه سر لري کو بیا به بوکره ایستلا. نو دا وسم زمونږ نشته دی او بل دا خلک د یو منګ لوبن را کوي. نو چې د دینه صفات شنو پاغي باندې موږ سروي سده هغه وبکاو او به وته کور کې څوک نشتا وی بابا شته دی خو بوډا دی. نو بوډا د بوډاګانو کیسه کار دی هغه د سروي سره یې کنه وینا کنه ډیر بوډا دی نو هغه غریب ګرځیدي نشي یا کمزور دی ضعیف العمر دی. نو په دې بنیاد باندې دی عذر پیش کړ د عذر په بنا باندې راوتلی دي. ولما ورد ما مدینا کلاچی حاضر شو راغه عبود مدین تا وې مندې په دې باندې یو ډله د خلکونه یسکون چې خړو بولی ساروي او وې مندلې سوا د دینا 2 زنانا تزودانی چاغي رامنه کولی په لسارو لرا ساروي رامنه کولو.
قال اویل موسی علیہ السلام ما خطبکما سدی حال ستاسو؟ نو قالتا اویل دوانو لا نسقی منگنوب کوساروی حتی تردی پوری یستیر الرعا چه واپس شي سارو دا شپون کیانا. یا مطلب داری چې دی واپس شي ځکه دا سړی دی نو همنګا ورستو بیا اغا ساروی وبکو. یا دا چې دا متعدی معنا وکا حتی یستر الرعا مواشیم تر دې چې واپس کی دا شپون کی خپل ساروی چې دی خپل ساروی اغا واپس کی نو بیا منګ خپل ګډي بيزي اغا وبکو. او حدلته کې سکته راوړې ده رعا چې دا اوازې په دې حلق کې ونخته اشاره دې خبره ته ده چې دا زنانه چې ډېر حیانا کې وي د حیا د وجې نه په خوله کې خبره ونختله. نو د پردي نارینه سره چې د ضرورت په بنا باندې خبري ناغب هم دسی لکن خطه خبري بکی ښا دسې نه چې خبرې له نمبر نه ورکوي نه خبرې بین خلی د حیانا کې زنانه کار دادي. او چې کومه بے حیايي جواغه به بیا د پردو سړو په مخ کې داسې لګیای چې نمبر چاله نه ورکوي کنه. و ابونا شیخ کبیر او بابا زمون بوډا دی ډیر بابا سره ډیر بوډا دی نو هغه ساروی نشي سروله. نو پس قالهما او بیکلی د دې د پاره دی راغی اخل کو دې ظالمانو دا خو زنانه دي زنانه ول په کاردار چې سړی مخ کې دا ساروی وبکی ایو مړته چې دومره نه راشه تل لري کا پوښوي موسی علی السلام لری شي چې لری شه یو کس یې غسر لري کا وکي راويستلا او ساروی ولا سکړه هغه ولا چې کم دینو بکړه. او د دې وجه نه ګوره د اتو ورځو ستړی هم دی یو خسره د اتو ورځو ستړی دی. دویم اداله چې د اتو ورځو وګی دی. دریم اداله چې د اتو ورځو نهار هم دی. غریب څه دی وګی دی تګی دی نهار دی او داغه باوجود چې کم دی نو څه دی ستړی هم دی او سره په یو ځای لري ک او دارنګ چې کم دی نو دغه دی دا په یوازې باندې ولا بيزي سکړي هغه وبکړي. ثم تولى الى سويلي به وګرځي سوري تا فقال ویلو رب ورب می اني يقينا زچما لما انزلت اجتارا لګلی لایما تا من خير فقير د ډوډینا محتاج ما لس یا اتو رزي نهر دي علماء لیکلي دي اوس محتاجم کس خیری الله راي کا نو الله رب العالمین سبب سک برابر ک سبب ګوره برابر شه پجادو رالا یود دی دوانو نا تمشی الاستحیا چرا روانه وا پډیره حیا حالات پاره د استعلا راځي یعنی د حیا د بروا څه مطلب پډیره حیا را روانه وا. قالت وی ویل ان ابي يدوکا یقینا بابا زما چې دی یدعوکا بلی تعالی را आवाज کوي تا تا لیجزیکا اجر ما سقیت لنا د دې لپاره چې بدله درکې تا ته د مزدوري هغه چې تا زمونږ لپاره وبکړي دی وکور ته تلی نو نن وختي لاړې نو بابا وې څنګه وختي رالی نو کله خو نا وخت راځي ځکه د ټولو نرستو بيزي وبکوي کنه ساروي وبکوي نو نن څنګه وختي رالی نو هغه ورته چې دا څه یو ځوانو او بس هغه لاله بيزي چې کم دینو ساروي هغه وبکړو یا شو بزر کوي ورځي پسې د غزوان راولای ښا. او دې توه کې اشاره ده حاجی موسی علیہ السلام وتوی د الله وینځي کونی خلپیو خو ما پسې رستو راځه زمانه مخ کې مرزه مزه دغه زما در باندې سلګي نظر لګي. دویم ودلنی علی الطريق بصوتک فاواز را تعالی رخایا چې دسه او دسه ځکه لار خو ته نه معلومه کنه کلا چراغه دتا وقص علی القصص بیان وکړه دتا بیان موسی علیہ السلام ته قصه بیان لږ دغه قصه راسه شوې ده. قال اغو الله تخف ما يريغا نجوتا من القوم الظالمين تخلاص وي د قوم ظالمانو نه د څه ته دي چې ظلم دې کړل سړې دې وجلې دې. قال دې داوما او ما ویلو چې سلور خلق اغو خيار یو پکې د شعیب علی السلام لوروا د موسی علی السلام بارکه مشوره ورکړې ولکدا. قال دې داوما
ویل یوې د دې دواړو نه یا ابت استاجره، اے بابا په مزدورۍ سره ونیسه، مزدوري ونیسه. د دې نه معلومیږي چې شعیب علیه السلام مزدور نیوه، خو مزدور ورته نه میلاوېدو، نه ځکه په لوریانو باندې ګډې بیزې سرولې. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقینا غورا چې دی په مزدورۍ باندې نیسي قوي دی او امانتدار دی. قویم دی ځکه چې په یو کس باندې بوکر اویستا، په یو کس باندې دغه سر لري کو، او امین امانتدارم دی ځکه ما ته وی چې ته ما پسې شاته راځه او په आवाज راته لار خایا. او دا دوه صفاتونه په مزدور کې ضروری دي. یو دالا چې دی قوي، ځکه چې دی چان چې پانچی نو غریب بس کارو کی کنه، مزدوری خو ګران کار دی. دویمه دالا چې امانتدار، اوس که خیانت کوي، یو د سیمټو بوجای تاله لګي او درې کور ته وړي ځان سمازیګر، نو بیا به خاورې ګټه وکړي. قال ویل د انی اریدو، یقینا زه اراده لرم ان انکه حقا چې په نکاح در کم تا ته یې دبنتیا یوا د لوریانو زمانه هاتینی چې دادی الا په دې خبره ان تاجورنی سمانیه حجاج، چې تبا مزدوری کې زما د پاره اته کاله به ما سره پاتې کېږي. نو دا مزدوری یا جایز وا یا دادا چې دا مزدوری به اخله هغه به په مہر کې دی خزل ورکه. پاینات مام د عشرانو کچری تا پورا کړل اس کالا فمن عندکا، نو دا بستار طرف نه یسانی ارادن لرم ان شق علیکا، چې سختی وکم پتا زردا چې تبما اومه ک الله غواړي من الصالحین د نیکانو نا خبره وشولا. قال اول موسی علیہ السلام ذالک دا بینی پمن زما پمنستا کی دی کم یو د دوو نیټو نا چې ما پوره ک پلاو دوان علیا نبوی زیاته په ما باندې، یعنی بیا برا سره زیاته نه کوي. الله پغا چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دی. فلما قضا موسی الاجل، څلورم مقام دی موسی علیہ السلام ته نبوت ور کېدل او دارنګه معجزات او دعا. فلما قضا موسی الاجل، کلا چې پورا کړه موسی علیہ السلام نیټه لرا او لس کاله تیر کړه. ابن عباس وی دارنګه ابن مسعودین په اخبار زمان کې وی چې اکثر او اتیا باندې ټین لس کاله پورا کړه. وسارا بیاله روان شو د خپل کوروالو سره، نویل د طرف د تور نور. قال لعلم کوسو وی خپل تا وخت تیر گئی ماولی د ور، شاید چې زه راتلو کم تاسو ته په دې باندې د دینا به خبرین په خبر یا پس کروټه باندې د ورنا لعلکم تسولون، د دې لپاره چې تاسو ورته تاو د شي. فلما تا کل چراغ نو دی आवाज ته وش من شاتویل وادی لایمنی د طرف د دشت خینا پاغزا یو زمکا مبارکه کی من الشجرتی د طرف د ونینا ایا موسی چې اے موسی انی انا الله، یقینا زو یعنی دا کلام کوونکې الله یما چې رب د مخلوقات ما او ورزوام صادق له چولی دا خوځي دلاله چې دا نره مار دے او ګرځید شا کوونکې ولم يعقب او پشایونه قتل. اے موسی مخامخ شا مېریگا انک من الامنین، یقینا ته د امن والاونا دنک لاش دی پترخ کی رو بوزی بیزا تکسفین بغیر د مرزنا پیوس کا دزان سرا جناح کا مٹی من الرابی دیرنا وزان کا برهانانی داد و دلائل دی دربستانا الى فرعون، لال شاہ فرعون تو داغم شرانو تا انہم کانو قوما فاسقین، یقینا دی قوم فاسقان. قال دیول رب ورب می انی قتلت منهم نفسا، یقینا ما وجل د دین یو کا زیریګما ایقتلون چې ما به ملکی مخکې د بیان نه ما بلا بیان نکړو زبه وجلې ما نو مسله به پاتې شي. واغي اورور زما هارون علیہ السلام وافسو منی هغه فصیح او واضح د زمانہ په جبا کې فارسلو ما یا اولګ دل رما سرارت ان امدادی یصدقونی چې زما تصدیق کوي.
زیریګما ایو کذبون چې ما با درو جن وګڼي. قال اول موسی علیہ السلام الله پاک سن شد وازو دکا زردا چې زبا مضبوط کم ستا مټ پستا پرور باندې ونجل لكم سلطانن او بغردوم تاسو پر پارا غلبه و یرا پسله د فرعون کی فرعون باندې یریږي. فلا یسلون الیکما نبشر سیدل تاسو دوانو ته لاشي بی آیاتنا زمن په معجزو باندې تاسو دوانه هغه سوچ تاسو تابعدار دی هغه غالبی تاسو استعمالګری با غالبی. ها بنظم مقام دی ها مصر ته ورسید او فرعون ته مسلو داغه مخالفت او بیا داغه تبعیدا. ولما جاء موسی کلا چراغ دوی ته موسی علیہ السلام په معجزات زمن بینات واضحه ویل دی نه دا مگر جادو دی مفترات ځانه جوړ کړی شوی. وما سمعنا بهذا او ندی اوریدلی موږ دا خبرې په پلارانو زموږ ډومبانو کې موږ دا خبره نه دا اوریدلی چې یاره دا دسی خبره د توحید مسله چې ګنې الله سره یو دی ورسه کوي. وقال موسی ویل موسی علیہ السلام رب زما خپويږي پاغه چا چې راتی کړي په هدایت باندې د خپل طرف نه. ومن تكون له عاقبت الدار او هغه سوچ داغه د پاروي انجام د کورو یقینا کامیابی کې ظالمان. وقال فرعون ویل فرعون یا هامانو یا ایو الملو یا مشرانو ما علمت لكم من الهین زنه په جنم تاسو لپاره بل خدای غیر زمانہ زه خدایم یوسف پوری خو یو خدایم بل د سنشته دی البته یو کار وکا فاوقلی بلکا زما د پاره ورو اے هامان علتوینی په خټه باندې زما د پاره ور هغه په خټه باندې سکا هغه بلکا او دا غینه یو بنگله تیار کا چې ز اسمان ته وخی جما چې د موسی رښتیاو یو کدرو وي ځکه دی وای چې په اسمان کې خدای دې وزیرا لګلې دا خبره د رښتیا ده او که دروغ دي یاد ده چې دای اظهار د خپل طاقت کو چې ګوره زه دومره طاقت پورې ما چې اسمان ته هم بنگله رسول شم. دویم قول لاره چې اصل کې د موسی علیہ السلام بیان به سره کو خلک ځان طرف ته راړو او دریم دا ده کده وي اسمان ته جوړو منو به غلیونه شوی د فرعون پاگل بن گیا به غلیونه ش ځکه اسمان د سوک آبادی نشي رسول ښا وګرځوا جوړه کا زما د پارا سورهن بنگلا لعلیت ولعو شاید چیز خبر عالم د خدای د موسی علیہ السلام چشته دی او کنشته دی. و انی لا ظنوا من الکاذبین یقینا ز ګمان کوم په د باندې د دروغجنو د دروغ وایو. ما نج الله والرسول مع من لسان الورى فكيف انا شاعر وای الله او رسول چانه دی پریخي هغه باندې می ترازونه کړي چې د دروغجن ده وای زبد د جبه د مخلوق نه څنګه خلاص شمه. قیل ان الاله ذو ولدنا وقیل ان الرسول قد كهنا الله تم خلق نسبت د بچی کړي دي چې دا الله رب العالمین اولاد پیدا شوه دي او الله په زویواله باندې نیول کړي دي او دا چې رسول سده هغه کاهن دی او سو کوئی دروژن دی. الله اکبر. واستكبر هو وجنوده تکبر کد او د لخرو پسمکه کې پناه کا وظنوا او دی ګمان کو انو الینا لا یرجعون چې دی بمنګتا نرا واپس کولې شي. فاخذنا وجنوده ونی ومنګ دلراو لخر دد فنبذناهم باليم او ورسو منګ دلرا په دریاب کې وګورا سرنګ شو انجام د ظالمانو. وجعلهم ائمتان ګرځولیو منګ دلرا مشران په کوپر کې یدون الى النار چرا بلل کول ورتا اور د قیامت باندې بالا ينصرون د دې سره مدد نکړې شي. واد باناهم اور پسې کړه من پدی پوری پدی دنیا کې لعنت اور د قیامت با هم من المقبوحین دې د قبیح کړه شو نه یا من المعذبین د غذاب کړه شو نه وي د مهلکین نه وي. ابو عبیده وي
ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى پس داغنا چې مونږه هلاک کړ کلی ډومبني بصائر دلائل د پاره د خلقو هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دوی نصیحت قبول کړي حکمت د ارسال الرسل پیغمبران د څه لپاره راغلیو وما كنت بجانب الغربيه او نوې ته پیغمبره په طرف د مغرب کې اس قصوینا الی موسی الامر کلا چې موږ حکم وکړ موسی علیہ السلام ته د کار او نوې ته د حاضرونه وی حاضر ناظر دی مالته حاضر نو ولکن انشانا قرونا لیکن منګه پیدا کړی دي کلو والا فتتوا ولا علیهم العمر وګداشوا په دې باندې زمانہ بل نو جواب په ارسلنا کا تمو راولې غلي او نوې تو صابین سیدون کې پیال مدینہ په مدین والا کې چې تولولې په دې باندې اتونه زمنګا لیکن یو منګ را لګون کې او نوې تو په طرف د تور کله چې منګا आवाज کو لیکن رحمت او دربستانه لتنذرا د دې لپاره چې تویره یو قوم چې نه راغله دیتا يرون کې مکستانه لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دین نصیحت واخلي ولولا کچرنوې دا خبره چې ورسیږي دیته مصیبت بما قدمت ايديهم دی وجنا چې وړاندې لګري لاسونو د دیو نو په یقولو دی بویل کدا خبره نه چې ربنا ورب زمنګا لولا ارسلت الینا رسولا تاول را لګم ته پیغمبر منګ با تابعداري کړي واسطه د آیاتونو او شوبو د منګ د مؤمنانو نه نو ما به پیغمبر نه را لګ خود دیو جنا پیغمبر را لګم چې بیا څوک دا نه وای چیرې پیغمبر به را لګلې نو موږ ته مخ کې ولې عذاب راکو کلا چراغ دې ته قران حق من قران منین دې را زمنګ طرفنا قالو دی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نرا کولې شمتا پشان دا جوړ شي موسی ته په یو ځل کتاب ملاو شوې دي نو تا تم په یو ځل پکارو اولم یکفرو آیا دی کو پر نو کړه پاغا چور شي موسی ته مخ کې قالو ویلو دی سیران دو جادوګران دي تزواهرا چې یو بل امداد کوي او ویلو دی ان بكل کافرون یقینا من پاری وبانی کو پر کون کیو اولو پیغمبر افاتو به کتاب من عند الله راولې کتاب د الله تر طرف نه چې غډیر په هدایتي منهما د تورات او د قران نه زبې تابعداري وکما کچری تاسو رښتینی ایو وإلم يستجيبوا لك کچری دی قبولیت ونکا ستاد پارا پویشا انما يتبعون هواهم چې دی تابعداري کوي د خپل خیالات او سوق د گمراه د چانا چې تابعداري کوي د خپل خواهش بغیر د هدایت او د خودنی نه من الله اذا الله نه یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول یقینا بیا بیان کړو موږ دي ته وینا د قران لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دین نصیحت قبول کیا کسان چې ورکړې موږ دي له کتاب مخکې د دینه هم به یؤمنون دی په دې باندې ایمان راوړي کلا چې ولوستلې شي په دې باندې وای دې موږ ایمان راوړې په دې باندې یقینا دا حق دې درب د طرفه زمونږه ان كنا یقینا موږ مخکې د دینه مسلمین تابعدار دا کسان ورکولې و شدوی ته اجر د دې مرتين ډبل د دې وجنا چې دې صبر کړي دي ويدرؤون د پکې په نیکي سره بدایلرا ومما رزقناهم ينفقون او دا مال چې موږ دی لور کړي لګي حدیث کې راځي حدیث تبا اجر ډبل ول ورکول شي نبی علیہ السلام درې کسان دي چاغه تبا ډبل اجر ملاويږي یو سړی دی چې دا غسر یو وین زده هغه ول ادب ورکی خيسته ادب او به آزاد کې به سر نکاح وکي نو دوا یو ازادي شو بیا نکاح شو او ادبم شو دویمه د یو سړی دی د کتابیانو نه په خپل کتاب به ایمان راوړو نو دا یو اجر شو او به چې دلته بیا په دې کتاب به ایمان راوړو مسلمان شه په قران باندې او بل هغه غلام دی چې د الله صحیح عبادت کوي او د خپل مالکم خبره مني نو دې دوانو تبا ډبل اجر ملاويږي و اذا سمعوا اللغو کلا چې ووري د یا بس خبره اعتراض کوي د دینه وای دې زمنګ لپاره بدلا زمنګ د اعمالو د استاد لپاره بدلا تاسو د اعمالو لا سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې لا نبتغل جاهلین منګلټو مجلس ته جاهلانو انک لا تهدی یقینا ته حق ته نشر رسوله
ما نغسوک احبابتا چستا ور سر مینه دا استاو سر محبت دے ولکن الله یهدی لیکن الله تعالی ہدایت کی چاله چی غاڑی الله پویږي بالمعتدین پلار مندون کو باندې وقالو ویل بدی ان تتبع الهدى کچره مونږ تابعداریو کو د هدایت ما کتا سرانو د خطب من اردینا وا بڼولې شو د زمکینا خطب او به تختولې شو د زمکینا خلق بموي هدانه دانه کی اولم نو ما کلهم آیا مونږه قدرت نور کړې دي ته حرم امنن زائد امن چراولې شي دیتا ثمرات کل شین امدنی د اریوشي میوه د اریوشي حرم ته وګوره کنه څومره برکت پکې الله چولې دي کم زین ولا میوه راځي دا رزق دې زمونږ نه طرفنا ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دین نه پويږي دا خو په دنیاوی وکم هلکنا او ډیر هلاک کړي مونږه من قريهتين د کلوالاونه باتورت معیشتا چې سرکشي کړي وا په خپل ژوند کې خازن وی عاشو بالبتری په تکبر سره زندگی تیرولا هغه دا و چې اکلوا رزق الله وعبدوا الاوثان خوراک د الله کو او عبادت د غیر الله کو د بوتانو عبادت کو نو دا بترت معیشتها یا دوی معنا بترت معیشتها چې سشیو په خپل ژوند کې وی پتیل کا مساکینهم کته وی چیرته دي وی دغه کندرات د دی لم تسکنا چې ندی وسولې شي په دې کې من بعد مرستو د دینا الا قليلا مگر لګ او یو منګه وارثین میراث لون کی نه دې ربستا هلاکون کې کلو والا ولرا تر دې چولېږي په اصل دای کې استاده چلولي په دې آیاتونه زمونږه او نه یو منګ هلاکون کی کلو والا لرا مگر چې اهل داغي ظالمانی وما اوتیتم تزيد من الدنيا اغا چې تاسو ته در پېښوي دي من شي د څشینا پایدا د ژوند د دنیا د ډول ډالې اغا چې الله سره دی ور دی همیشه دی فلا تعقلون تاسو عقل نه لري اپا ما وعدناه آیا غسو چې موږ سره وعده وکړو دا کېستا په هو لاقین هغه به سره ملاويږي کمن اې دې پشان دا چا دې متانا او متال حیات دنیا چې موږ لا فائدہ ورکو فائدہ د ژوند د دنیا بیا به پر د قیامت باندې من المحضرین دا حاضر کلیشو نه په عذاب کې و یوم ینادیم باور چې الله بدی توازگی په یقولو الله بو فرمای اینا شرکای الذین څه شریکان زما کسان کنتم تزومون چې تاسو په داوی کولی چې دا زمون باباګان دي زمون خدایان دي قال الذين وایبا کسان حق عليهم القول حساب تشویدا په دې باندې گمراهی ورابه زمونږه ها اولای الذين دا کسان دي اغوینا چې مونږه گمراه کړو یا چې مونږ گمراه کړو دوی لرا نو اغوینا هم منګه گمراه کړیو دوی لرا کما غوینا منلی ما غوینا ځکه چې موږ په خپل گمراه موږ په خپل په غلط لار روانو نو دی مزکا په غلط لار باندې روان کړو اذا کان الغراب دلیل قومنا سیادیهم علاجی فی الکلاب مخکې ویلو کنه چې کله کارغه مشرینا به ډیران تبیا بوزینو د دیو جنا غلط مشر به بیا غلط تراکاږي تبرعنا الیکا منګه بیزاری اختیار ہوتا تھا چنو دی زمنګ عبادت کوونکی همدارې کوئی بلکې دی یعبدون اهواءهم ويطيعون شهواتهم دی د خپلو خیالات او تابعداري کولا او دی د خپلو شهوات او تابعداري کوله زمنګ عبادت نه دی کړه وقیلا اوبولشی چرو بلې شریکان پداهم ندی به روبلی قبلیت بون کې د دې لپاره او بوینه عذاب لو انهم كانوا يعتدون ارمان کې دی په سمالار وې به برمانونه کوي و یوم ینادیم باور چې الله بواز کې دی تا په یقول الله و فرمایي ماذا اجبتم المرسلین څه جواب ورکړو تاسو پیغمبرانو ته فامیت پټ بشي ورک بشي د دینا خبرونه په دغه رد باندې په هم لا تسالون نو دیبا د یو بل نه تپوس نشي کوله د وجه د ملامتیانا چا چې توبه وستلا ایمان راوړ عمل وکنه ک دا قریب را یکون چې شی من المفلحین د کامیابونه دلیل عقلی رب ستا یخلق پیدا کوي ماشا هغه چې وواړي و یختار او غره کوي ما کان لهم الخيار
نشتره د دې لپاره اختیار پاکی د الله لرا لوی دی دغه نه چې دی شریکي رب ستا پويږي هغه چې پټي سینې د دی وما یولنون او هغه چې دی ښکارا کوي وهو الله الله چې دی پاسمانونو کې دی لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی الله لپاره صفاتونه دی په الاولى او الاخره دنیا او آخرت کې الله لپاره فیصله دی ویلې ترجون الله ته واپس کولې شي قول پیغمبر ارایتم بل دلیل خبر راکې ان شاء الله علیکم الليل کچره وګرځي الله په تاسو باندې شپه سرمدن همیشه تر ورځې د قیامت پوری نو من الہونه شتره بل مددگار سوا د الله نه یاتی کوم چراتو کی تاسو ته بزیاین پرنا سرا افلا تسمعون نورې دومره د دې تیاری کنه ټول مری د باندې الله تیاری کی نو بیا برنا راولي الله اکبر بل دلیل قولوا پیغمبر ارایتم خبر راکی ان جعل الله علیکم النهار کچره وګرځي الله پتا سبحان دی ورځ سرمدن همیشه الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پوری نو من الہونو شتره بل مددگار سوا د الله نه یاتی کوم بلیلین چې راتلو کی تاسو ته پښپ باندې تسکونو نه پی چې تاسو به آرام کوي افلا تبصرون تسولینی نه اوس کا الله ټول مر ورځ کی کنه بیا ټول مر ستړي شپانه راځي ځکه شپه خدای آرام لپاره الله وې دې سوکشته دی چې بیا شپه راولي او تاسو به آرام کوي پته ولګی چې دا ټول د الله سدي رحمتونه دي وامر رحمته بل دلیل بعضی د رحمت د الله نه ده جعل لكم الليل والنهار چې ګرځولې د استاد د پارش په ورځ لتسكنوا فيه چې تاسو په کې سو کوي آرام کوي پس کې پښپا کې او په ورځ کې ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې تاسو ولټوي د فضل الله نه ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ و یوم ینادیهم زجر مشرکان ته پاور چې الله بدی تاواز کیو ويقول الله بو فرمای اینا شرکای الذین سو شریکان زمونږه کسان کنتم تزمون چې تاسو په داوی کولې ونزانا رو بابا سمونږه من کل امتنا دار امتنا شهیدن گوا فقلنا ابوهم هاتو برهانکم راوړی دلیل عالمون دی په پوهشي چې حق د اولوہیت او د خدای توبه لله د الله لپاره دی ورک بشید دینا چې دی د ځان جوړی ان قارون کان من قوم موسی د دې ځنه خصاصت د دنیا ذکر کړي او حضرت خوې په دنیاوی د لپاره مثال د قارون ذکر کړي چې قارون دنیادار دی خدای باوجود د الله د عذاب نه بچ شوی نه دی د دې وجنا وېدان ډېر نیک انسانو شاه ولی الله رحمه الله وی د قران کریم د تورات تلاوت به کو او خوده دنیا څخه دوکا کا یقینا قارون چې کان من قوم موسی دا د قوم د موسی علی السلام نو فبغى عليهم نو سرکشي وکړه په دی باندې ورکړو موږ دته د خزانو نه ما انما فاتحه اغا چې د دې لوخي روح المانی وی مراد ته ظروف لوخي دي صندوقونه لتنو ودرنه دلبا باغ ډل باندې اول القوا چې خاوند د طاقت ود سن چې چا بیان دومره ډیری وی ښا زکدا مفاتیح جمع د مفتاح تا نو مفتاح نه مراد صندوق دی او کوم مفتاح شنو بیا بسې چابي سرکشي څه کړو یو مطلب دار چې کو پر او شرکی کړو تکبر کو زاد المسیر وای قرطبی ذکر کړو چې ظلم اداو چې د فرعون عاملو او د مالدارو بن اسرائیل باندې به زیاتی کول دریم قول لري چې دی موسی علی السلام بیان کو او دی یو زنانه لره پیسې ورکړي هغه ته ویلو چې تبه موسی علیہ السلام باندې الزام ولګي موسی علیہ السلام حدونه بیانول چې کې سړی بدکاریو کې نو غل دا حد دی او بل دا حد دی نو غزنانه په مجلس کې را پاسې دله ولکه چرته ته بدکاریو کې موسی علیہ السلام زما د پارم دغه مسله ده نا غزنانه وې تا ما سره بدکاری کړي موسی علیہ السلام غوسه شو ځکه الزام او دروغ
موسی علیہ السلام له خزي ستاره په الله قسم چې د سیدا ناخذ ورفیدا بل مال قارون پیسې راکړي دي نو موسی علیہ السلام خیری وکړ یا الله په دې زمکه وردان ناکا زمکه راخ ک چې دې نیمه ته ورسید نو موسی ته جوړ ډېرې چغې ته ویل بچ می کا نو وردان نه کا نو موسی علیہ السلام ته ویل ته جوړې زما مال ته غالي ویا الله دا مال مل په دې سر سکا وردالای کا پوښوي ناغه مل په دې سر باندې سکا ورکی خود او سره د مال نه حدیث کې راځي د بخاری روایت ته نبی علیہ السلام تر قیامت پورې بده پزمکه کې کته روان او سم لا روان دي په الله رب العالمین چې موسی ډېر سختي کړي کما ته ویلی وی زمانه غختلې ونه ما با پچ کړو پتا ته چغي والی او استاد لډیر سخو هغه غریب هم ډیر خپکړو کنه الزام په ولګو په مجلس د دیو جن حضرت موسی علیہ السلام خیره و یا دغه مطلب دی بغي دغه او مبادین مراد صندوقونه دي چابیان خو بدومره چرته کنه لتنو بالعصبه خامخا درنې دل په سبان دي باغه مضبوط ډلا چې خاوند در طاقت ده کلا چې ولته قوم د دلات پرامستی مکوا یقینا الله تعالی مینن کې د مشتی کوونکو سرا وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره ولټوا پغا چې الله تعالی درکړې دې کور د آخرت ولا تنس نصیبک او م پرې د وای سری د دنیا نه ان دنیا کې خیر دې کوا وګوره آخرت په ځان له جوړ کا نیکی کوا کما سن الله الیک لکه څنګه چې الله تعالی سره نیکی کړل او ملټو فساد پزمکه کې یقینا الله مینن کې د فسادیانو سره قال ذل انما اوتیته یقینا ما درا کله شوره د علم علی علم عندي سره د تجربه زمانہ سره د علم زمانہ په مال په ګټلو سره زموږ تجربه کاری ما د مال په ګټلو کې تکړه یم کرتبی لیکلی دي یاد ده چې سره د علم د الله نه په ما باندې الله ته پته ده چې زه د مال حقدار ما نو زه کیسه دي را کړې ده هدا دوا صحیح معنی دي یو درې معنی په کې بعدي دا وی چې را د سره یو علم کیمیا او توي وي د تانبې نه به سره زر جوړول خدا خبره غلطه ده ها جوړول او پیدا کول کار د الله دی چې یو سیز هغه حقیقت بدلول دا کار د چاره د الله دی اولم یعلم ایدین پویږي الله قد هلکا هلاکړي دي مخکره د من القرون د کلو علاوه هغه څوک چې سختو د دینه په طاقت کې زیاتو په جمع کولو د مالونو کې ولا يسالو او تپوس بن کېږي په بارا د ګناوونو د دې کې د مجرمانو نه خرج علی قومه روت په خپل قوم باندې پیسینتی په ډول ډال کې ویلا کسانو چې را دي لرلا د ژوند د دنیا یا لیت لنا هاي افسوس دې موږ لرا پشان دا چې ورلې شي چې وې زمونږ لپاره پشان دا چې قارون ته ورکلې شوی دي ها چې دا ډېر مالدار دی او کې د سیمال موږ سوینو سمره بخوا یقینا دې لزو حزین عظیم خاوندې سي لوی دې ویلا کسانو چې ورلې شوی علم خوار شي ثواب الله بدل الله وردا لمن دا چار پارا من چې مان راوړی او نیک عمل کوي ولا یلقاها او نور کول شي دا الا الصابرون مگر صبر کوونکو ته فخسبنا به ومنډ موږ دلرا او کوړ د پسمکا پما کان له نو د پارا من پیاتین سړلا چې د مدد کړو سوا د الله نه وما کان من المنتصرین او نو د بدلیا غشتون کنا اغشتون کنا بدلې مان غستل بیا واسبا الذين وګرځي دلا کسان تمنو مکانه چې ارزوې کولا د مرتبه ده کوم کسانو چې دا وختله چې هي د سیمال من سره وینو سمره بخوا بلاب سي پرونو یقول لا وای کان الله اينه پويږي الله تعالی چې دې یا افسوس الله تعالی چې دې فراخ رزق چاله چې واړي د خپل بندګانو نو تنګي لولا امن الله کچره احسان نو کړه الله په موږ باندې لا خسف بنا نو موږ به منډلی په زمکه باندې وای کانه هاي افسوس دې
نه کامیابیږي کافران. دغه کور د آخرت ګرځو منګه د پاره دا کسانو چې اراده نه لري علوان د سرکشۍ په ځمکه او نه د فساد. غوره انجام د پاره د متقیانو دی. من جاء بالحسنه چا چې راتلو وکړو په نیکۍ باندې د ده دپاره غوره د دینه، او چا چې راتلو وکړو په بدۍ فلا یجزا الا مثلها بدله به نه ورکولی شي مګر په شان د هغې. الله اکبر. ومن جاء بالسیئة فله من جاء بالحسنة چا چې راتلو وکړو په نیکۍ باندې د ده دپاره د غوره د دینه. ومن جاء بالسیئة او چا چې راتلو وکړو په بدۍ باندې فلا یجزا الذین بدله به نه ورکولی شي کسان لا عملوا السیئات چې کوي ګناهونه مګر هغه چې دی کوي. ان الذي فرض عليك القرآن یقینا هغه ذات چې رالیږلی دی په تا باندې قرآن. یو مطلب دا دی یا دا ده وجب علیک تلاوته قاسمی ذکر کړی دی چې په تا باندې تلاوت واجب کړی دی. یا فرضا وجب علیک عمله روح المانی وی چې تا باندې عمل واجب کړی لرادو کا خامخا واپس کی تعالی را الی معاد زید وادی ته. څنګه چې موسی علیہ السلام د مدین نه واپس راغی مصر ته دقه صفتهم د مدینې نه راځي مکې یا معاد زید وادی مرګ دی یا قیامت دی یا مقام محمود دی. قاسمی وی الی معاد زید وادی ته قر ربی و پیغمبره و ربمی او دا مکې ته واپس کېدلی که نه ځکه چې رسول الله د مکې نه ته نو جړلي ویل والله انک لا حب البلاد الی الله تا الله ته ډېر خوږ ښاري که نه. وایي که وطن خوږ نه وی وطن پسې به چا نه جړل. که وطن خوږ نه وی وطن پسې به چا نه جړل. په چغو چغو به محمد مصطفی نه جړل. نو وطن خپل هغه ډېر خوږي. حضرت بلال او ابو بکر رضی اللہ عنہ بیماران شو نو هغې څه اشعار ویل بخاری کی ذکر دی. قولو پیغمبر رب یعلمو رب زما خپویږي پاغه چا چې راتلی کړه په هدایت او هغه سوچ په ګمراه ښکاره کی و ما كنت ترجو. څنګه چې د موسی علیہ السلام خیال نو چې واپسې کې به ماته کتاب میلاویږي دقسې ستا هم خیال نو چې ماته به وحی میلاویږي. وما كنت ترجو نوې ته چې ستا امیدو چې در بکلی شي تعالی کتاب مگر رحمتو در رب ستا نامه کېږه ظهیر للکافرین امدادي د کافرانو. 17 کې ذکر کړو کنه پلن اكون ظهیرا للمجرمین زبر د مجرمانو مدد نکوما. ولا يسدنك عن آیات الله وعده نړۍ تعالی را د آیاتونو د الله نه پس دا غنا چې نازل شي الیک تا تعود الی ربک رابل الکور افتدی او مکیگا من المشرکین د مشرکانو نه. ولا تدم الله مرابل د الله سره بل مددگار لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی. کل شیء هالکون هر یو شی ختمیدون کې دی الا وجهه مگر ذات د الله هغه به پاتې د الله لپاره فیصلې دي. و الیه ترجعون او الله تبا واپس کولې شي. امتیازات د سورۃ القصص سورت ممتازو په تفصیلی واقع د موسی علیہ السلام. بل سورت ممتاز دی په واقع د قارون باندې. د قارون واقعا بل سورت کې نشته ده. دریم سورت ممتاز دی په بیان د تفریعات باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته په واقع د موسی. او سلورم ممتاز دی په ذکر د سوالات او د مشرکانو نه د قیامت پر ورځ باندې چې ردی نه سوالات کی